قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم الا تشرکوا به شیئا. تو ورته دا وایا اے محمد صلی الله علیه وسلم ته راځي تاسو ته زه سنو کوم هغه شیان څه کوم تاسو باندې دي تاسو رب حرام کړی دي هغه دا الله تشرکوا به شیئا څه الله سره شریک ما ټهرو کوي چوک وبالوالدین احسانا مور او پلور سره احسان او ښېګړه کوي ولا تقتلوا اولادکم من املاق او خپل اولاد د مفلسۍ د ډوره قتل کوي ما نحن نرزقكم واياهم مو تاسو ته او هغو ته روزي ورکوو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن او تاسو بهایۍ ته نږدې هم ما ورسئ هغه جوات وي او که هغه پټ وي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او تاسو هیڅوک هم یو نفس ما قتل کوي سوی د دینه څه په حق طریقې سره وي ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون دغه خبرو وصیت تاسو ته الله رب العزت کوي څه تاسو سمجھ نه کور واخلئ. پرون مو دا وبالوالدین احسانا مور او پلور سره احسان او ښېګړه کول د دې متعلق لږ څه ذکر کړو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق دې ځکه الله رب العزت فرمایي چې یو شای تاسو باندې ما دا حرام کړه چې تاسو خپل اولاد د مفلسۍ د ډور نه د غربت د ډور نه قتل کوي ما. هغه ټایم کې عموما زمانه جاهلیت کې درې قسمه د درې وجوهاتو په بنا باندې و خلکو خپل بچي قتل کول. یو د افلاس خوف او خلکو کې دی واجه نه به خپل بچي قتل کولو چې یاره دغه ته مو روزي کوم نه ریوتو دغه د ټیکالې او د مړې غام به مو کوم نه کو دا یو بوج ده مو به ځون سمبلو کدا اولاد به سمبلو نو د دې واجه نه به قتل کول. دویم ورکه دا و چې هغه به خپل لونی قتل کولې د غیرات په نامې باندې چې یاره مو دا لور ده سبای به مو زوم وي هغه به مو کور کې وزي نه وزي او مو لور به کوم دا غسره وي نو هغه ته دغه خبره یو عار او یو عیب معلومیدلو یو شرم معلومیدلو نو خپل لونی به قتل کولې. او دریام قتل به د خپل اولاد د سې کولو چې هغه خپل بچي د بوتونو په نامې باندې قتل کولو چنانچه بهارت کې به دا کور هندوستان کې به دا شای کېدلو نو هغه به د کالی دیوی یو د هغه ایوا هغه د یو بت ته د هغې په نامې باندې به خپل بچي قتل کولو هغه ته به بلیدان نه نو د هغه په نامې باندې به بلیدان کولو قربان کولو به په مصر کې به دریای نیل ته خپلې لونې به ورچولې دلهن باندې به ښایسته کړل نو دا مختلف قسمه رواجونه وو. چنانچه یو راوی دا هغه وزین نمایده حضرت وزین رحمت الله علیه دا تابعی ده دی مرسلن یو روایت پیغمبر علیه السلام نه کړه ده مرسل هغه روایت ته یی څه د تابعی او د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په مانس کې صحابي موجود نه وي یعنی هغه روایت په تابعی باندې ویلوړ وي صحابي ورکی موجود نه وي نو هغه ته مرسل روایت نه وي. بهرحال نو هغه روایت کړه دی هغه خلاصه دا شاید حضرت وزین رحمت الله علیه فرمایي چې یو سړی د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شول او ارزي وکړلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مو مخکې زمانه جاهلیت کې د کفر په تیارو کې پرتو نو مون هغه ټایم کې ډیر لوی جرم شوه ده هغه جرم مون دا شوه ده سو مو یوه لور وه وړه بچی وه ډیره خوږه لور مو وه مو به زه غاږ ورته وکړل نو مو ته به داسې تیزې منډې روالې نو مو به څه په کوت کړله نو ډیره به مو سره خوشحاله وه ډیره مینه به مو سره کوله. واورئ چې مو خپلې بچې ته غاږ وکړلو نو هغې مو ته منډه راوکړه بس زه روان شوله دو مو په څېر روانه شوه زه مخکې دوره پسې زه مخکې دوره پسې نو زموږ کلي سره داسې نږدې بهر یو کوی و نو یی صدق سړي پیغمبر علیه السلام ته ویلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کوی ته ورسېدو نو مو دغه بچې 12 کې روانې وله او د کوی ته مو ورکېړی وه کېړی کا یی چې ورکېړی مې کا نو د دې اخیري الفاظ دا و چې ودې مو بابا ودې مو بابا یی چې دا اخیري الفاظ و چې هغه نه بعد مو ور پرېږدوله د کوی ته نو دا راوی فرمایي چې د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شولې چې دا صحابي و ته دا کیسه تېروله
نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې دا کیسه خو یې بیا تیره کا. هغه دوباره ورته دا کیسه تیره کړله. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وښکې مبارکې یې چې د ګیرې مبارکې باندې داسې راتالې شوې روانې شولې او ورته ویې فرمایلو یو صحابي څټه ناست و. هغه ورته ویلو چې وړکیه د تو څه وکړلو؟ پیغمبر علیه السلام ته وژړولو. نو پیغمبر علیه السلام هغه صحابي ته څه چودو مانې کړل، ورته ویې فرمایلو چې دو پرېږده، دو د خپلې هغې خبرې اظهار کوي چې کومې واجې نه دو پریشان ده، پرېږده چې د هغه اظهار وکړي. بهرحال هغه دا کیسه څه بیان کا. نو حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلي چې الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام د تو گذشته ګناهونه میټاو کړلې، اوس نوي سار نه عملونه شروع کا. نو بهرحال یو داسې ظلم و جبر روان و هغه دور کې، اسلام راغللو او خلکو ته یخرجهم من الظلمات الى النور، خلک تیارونه راوبسلو، د کفر او د جهالت تیارونه راوبسلو او د دین روشنۍ طرف ته راوستلو. نو بهرحال الله رب العزت ورته فرمایي چې ولا تقتلوا اولادکم من املاق، د مفلسۍ د ډور نه خپل اولاد ما قتل کوي. نحن نرزقکم و ایاهم، موږ تاسو ته روزي درکوو، هغو ته یاد ورکوو. روزي داسې نه چې تاسو د خپله ګټې او هغو ته یې مو ورکوو، نه، تاسو ته د یا مو درکوو. چنانچه مفسرین دې ځکه نکته لیکلې ده چې ګوره الله رب العزت دا فرمایلي چې نحن نرزقکم و ایاهم، دې کې دا نکته ده چې کني تاسو ته چې مو درکوو د هغو په واجې درکوو. یو حدیث شریف کې راځي چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هل انتم ترزقون الا بضعفائکم، د تاسو ته کومه روزي ملويږي هغه د تاسو د کمزورو په واجې ملويږي. تو کور کې چوک معذوره ده، تو کور کې مشوم ده، هغه نشي ګټای، الله رب العزت تو ته دیر کی چې دا تخپل اوخره دي ته یا ورکا، هغه ساتو ته الله دیر کړی. ګوره ته هغه کې وکسا، ګوره د مو پټای کرو یا مو دکان کړه دا و دکان کې هم مول و چوال دا ګاګ مو ته چوکر ولی ای ګاګ زین کې چو و چوال چې یره تویر شدینه سودا وکا، دا تو ته الله رب العزت ورولی. چنانچه یو کاس واقعیا ده، یو سړی دا خپل واقعیا بیني، هغه یې چې زه هغه متعلق څو خبره کړې ده چې یو سړی وي هغه کې دفتر کې نوکری کوله، ملازمت یې کولو، نو د هغه تنخواه فرض کړه 30-40 هزار روپۍ تنخواه وه. نو یوه ورځ مالک ورته ویلو چې یاره بس تو ته مو تنخواه در زیاته کړله، د 5000 یا 10,000 روپۍ تنخواه مو درته زیاته کړه، 40 ته وه 50 ته شوه. هغه ورته ویل صحیح ده ډېره مهرباني. داسې یو لاس ورځې تنخواه وه، نو دا لاس ورځې دو یو څو ورځې مسلسل دفتر ته لیټ لاړل. نو هغه مالک ورته غوسه شو، هغه ته ورته ویل چې یاره ته خو نااهل وختې، ته مو تنخواه زیاته کړه، ته الټا ورسره بجای دي چې نوره د چستي خیلي وه، ته خو یا ورسره سس شولې، ته تنخواه مو دوباره واپس 10,000 روپۍ مو چې کومه ته زیاته وه مو درنه کاټ کړله. دې ورته صحیح ده جي، خیر تنخواه یې مو ناکامه کړله، لاړلو کور ته چې سبایي راغللو. نو هغه مالک ورته ویلو چې وړکیه مو یوه خبره تو کې نوټ کړه چې اول مو تو ته تنخواه در زیاته کړه، تو په چهرې باندې مو څه داسې تاثرات نه ولیدلو چې تو خوشحال شوی په هغې تنخواه. او بیا څو ورځو بعد ما هغه تنخواه چې دنه کاټ کړله، بیا ما یې تو چهرې ته څه ولیدلو چې د پریشانۍ تاثرات په تو باندې نه وو. یعنې مو ته دا اندازه ولګېدله چې نه ته یې تنخواه پسې ته ولې خوشحال شوې، نه د هغه په کمولې خفه شولې. دې کې څه راز ده؟ هغه ورته ویلو چې داسې چال ده چې کومې ورځې تو مو ته تنخواه زیاته کړه، هغې ورځې مو ذهن کې دا راغله چې یاره بچای مو شول، اوس دې خو به خرچه مرچه لاګي. ذهن کې ما هسې داسې راغله، قدرت داسې شونده خدای پښتو ته ذهن کې وچوله چې کومې ورځې مو زوی وشوم، هغې ورځې تو مو ته تنخواه رازیاته کړله، 1000 روپۍ درته زیاتې کړلې. نو زه خوشحال په دې نه شوله چې مو ته پاتې وه چې الله رب العزت به دې وله براخه مو ته راکوي. ما زه پوه شوله چې دې وله براخه مو ته میلو شوله، نو دې کې څه د خوشحالۍ خبره نه وه. دا څو ورځې چې زه لیټ راغلله، نو مو ادې بیماره وه، مو سره مور اوسېږي و کور کې، نو ادې مو بیماره وه. دا زه لیټه ځکه راتلله چې هغه ته بیا هسپتال ته ورتلله، هغه فکر مې کولو. نو قدرت داسې شونده هغه نن وفات شوه. چې نن وفات شوله دې له تو مو نه تنخواه دوباره کامه کړله، یعنې هغه کومې پیسې مو سره د دې وله مو ته راکولې الله رب العزت د تو په ذریعې
هغه څه لولل دی هغه حساب مون الله رب العزت کار کړل نه ځکه نشو خفا متعال ریډي پاتا وا چې د دې حساب مون چی نو ګوره الله رب العزت داسې نظام دی دغه دنیا جوړ کړی دا چې الله رب العزت فرمایي چې نحن نرزقکم و اياهم مو تاسو ته روزي درکو او هغه ته یا ورکو تاسو دا ما یې چې مو د خپل ځان ته خپل روزي ریتو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن او تاسو د بهای کور ته بالکل ورنږدې کېږئ ما چې هغه جواتوي او که په پټوي اوس دې ځکه الله رب العزت داسې نه دی ویلي چې تاسو بهایي ما کوئ بلکې فرمایلی دي چې بهایي ته نږدې ما ورسئ دې ته شریعت کې سد ذرائع نه یي سد ذرائع دې ته یي چې یو شای د ګناه کور وي او د بل کور د ګناه نه وي خو هغه کته کوي نو دغه کور د هغې ګناه دپاره سبب ګرځېدای شي نو ته شریعت وایي چې د کوم کور څه ګناه نه ده که نه دا ما کوه ځکه چې دا څه ته کوي اخري به ته هغې ګناه ته وراسي لکه اوس ګوره یوې پردۍ ښځې مخ ته لیدل دا په خپله څه ګناه نه ده خو دا د زینو دپاره سبب ګرځېدای شي ته یې څه کسي تو خواهشات په برانګېخته کېږي او ته به زینو ته ورمجبور شي نو شریعت ته دا یي چې پردۍ ښځه کس عامه کني لیدل یې بذات خود څه ګناه نه ده ګناه اصلي کې زینو ده خو دا د هغه دپاره ذریعه ګرځېدای شي در لیدل یې لهذا شریعت ته یي چې ته د کس عامه همداسې لکه ګوره غلط محفل کې کېناستل دا بذات خود څه بات کور نه ده خو شریعت ته یي چې خروب مجلس کې ما کېنه ویلي چې ته کېني د هغه مجلس ولا لکه فرض کې هغه کې چارج څه کولی شي هغه کې نور د ګناه کارونه کېږي نو ته به ورکې مبتلا شي ځکه شریعت ته یي چې دغه محفل کې ساره ما کېنه کني بذات خود په نزدیک کې څه ګناه نشته ده دې ته سد ذرایع نه یي اوس الله رب العزت فرمایي چې ولا تقربوا الفواحش اخي اصلي کې خو خبره دا ده چې فاحشه د بهایي ولا کارونه کایما اصلي حکم دا ده الله رب العزت فرمایي ته نږدې ما ورسي ځکه چې نږدې ورسي یو ورځ به ور وغړېږي د بهایي ته نو الله رب العزت معنی کړی دي بهایي هر ګناه په شریعت کې قرآن مجید کې الله رب العزت بخل ته بهایي نه فرمایي د ګناه کارونه دا ټوله بهایي ده خو خصوصا زنا او لواطت یمو په معاشره کې دا شای زخ ډیر شوی دا اوس یمو پښتانه خلک کوم دا نعوذ بالله د لواطت په نامې باندې بدنوم دي یمو معاشره کې څه کارونه کیږي لګیا دي نو دا ګوره ودونه څه شي مو کم تیر داسې واده ده چې هغه د شریعت مطابق چې ته وشي کم تیر داسې واده ده چې په هغه کې د کنجران هغه کې د وړکي ښایسته راوستلی شي او کله د بېحیایۍ ولا کارونه کېږي او ویډیوانې ونه باقاعده وشي بیا شیر شي شرمیږو وانه مو الله رب العزت فرمایي چې ما ظهر منها وما بطن جوات بېحیایي ما کوي پټه ما کوي مفسرینو د دې یو مطلب خو دا لیکلی ده چې جواته ظاهري یعنی جواتی هغه نه مراد دغه ده بېحیایۍ نه مراد دغه ده چې ته هغه کارونه ما کوه څه خالق یې کسي دا جواته بېحیایي ده زنا ما کوه لواطت ما کوه دا جوات هغه دي او پټ هغه دي چې کومې زړه کې ایندل دي لکه حسد ده کینه ده بغض ده دا هغه چې کوم ده که نه دا پټ ګناهونه دي پټې بېحیایۍ دي نو الله رب العزت فرمایي چې ما یې جواته کوه ما دا پټې کوه او ځنه علما کرام ځنه مفسرین دې دا مطلب بیان کړی ده چې جواتو نه مراد دغه دي چې د خلکو په مخ کې د ګناه کور ما کوه او پټو نه مراد دا ده چې پټې یا ما کوه مطلب دا شاید چې ته چونه غلا پټه غنې کوي دا ما کوه په جوات یې جیب نه ونه وباسې ډکا وایي دا ما کوه ما پټه کوه ما یې په جواته کوه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق دی باندې به ان شاء الله سبا ته روشنی اچو اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين